نن به مونږ تیارو 400 والي غټي وریجې ماشاءالله ډېرې بهترین وریجې مې تیارې کړې وې ذایقه یې ډېره زبردست راغلې وه نو ما یې ولې نو چې ملګرو ته هم طریقه وښیم که تاسو 400 والي غټي وریجې تیارول غواړئ په دې طریقه یې تاسو تیارې کړئ ډېر خوند او مزه به ترې والی دا څنګه تیارېږي ټوله طریقه یې ته په دې ویډیو کې ښیم 1 کیلو م غوښه راغستې وه غټه غوښه به تاسو رالی پسته چې هډوکي به ډېر زیات نه وي د هغې نه بعد هغه به یو پرېشر کوکر ته ور واچوئ خو تاسو به یو 15 دانې ټماټر راوالی هغه به واړه کوئ او یو جوسر ته به ور واچوئ یو 2 دانې پیاز به ورسره ور واچوئ د هغې نه بعد یو 4 دانې به د وږي پلي راوالی هغه به ورسره هم ور واچوئ دغه جوسر ته به لږې غونته اوبه ور واچوئ یو سمسۍ چې دا په اسانه باندې میکس شي دغه جوسر مې راوړو او آن مې کو د دې نه به تاسو ښه مزیدار جوس جوړ کړئ او دا به بیا راوړئ دغه غوښې ته به ور واچوئ د هغې نه بعد نیم جیک اوبه مې راوړې او هغه مې دې ته ور واچېدې ماشاءالله نن زم په چاولو باندې مکمل حد تمام شوی او ډېرې خوندورې تیارې شوي بیا مې یو چمچ چې کوم دانهدار مرچکۍ سور هغه مې راوړو مو ته بیا یو چمچ دڼیا ور واچوئ کورکمان مو ته یو چمچ دغه غوښې ته ور واچول او د هغې نه بعد دې ته به تاسو مالګه ور واچوئ 2 چمچه د هغې نه بعد نیم جیک اوبه مې راوړې هغه مې ورته هم ور واچېدې دا غوښه به اوس مونږ تیاروو په اور د پاسه تقریبا 1 ګنټه به دا مونږ ږدو چې غوښه څونه نرمه تیاره شي هغو نه به زمونږ بېرته کوي د نور ملکونو نه هغوی ته مونږ ډرای فروټس لیږو د هغې نه بعد را به شو خپل کوکینګ سیټ ته ماشاءالله زمونږ چې کومه غوښه وه د هغې 1 ګنټه وشوه نو دا ډېره بهترینه او نرمه تیاره شوې وه که ستاسو غوښه بیا هم امید تاسو دوباره هم ایښودی شئ چې غوښه نرمه تیاره شي چونکې دا غټه غوښه دا ټیم علي غوښه مې راکوزه کړه دا مې بیا یو مجمې ته واچېله دا به یو 10 منټه پرېږدئ چې دا لږه یخه شي د هغې نه بعد دا به نری نری کټ کوئ په کومه طریقه چې ما کټ کړه بیخي واړه واړه پیسونه به د دې نه جوړ کوئ دا د 400 والو چاولو ډېره بهترینه طریقه ده ټوله غوښه مې کټ کړه د هغې نه بعد یو بله پتیله به تاسو به اور د پاسه کېدوئ که دغه شوروا ستاسو ته کومه چې د غوښې نه مونږ ایستې وه نو تاسو بیا لږې اوبه هم استعمالولی شئ زمونږ دا یو جام چاولو دې ته بیا 3 جامه اوبه لګي که دغه شوروا پوره کېږي جو بهتره ده که دغه کمه نو تاسو ورته عامې اوبه هم وراچولی شئ دې شوروا ته به دوباره بیا موږ مسالې وراچو یو چمچ مې دغه دانهدار مرچکۍ بیا ور واچو کورکمان مو ته یو چمچ ور واچېله ګرمه مساله مې ورته ور واچېله د هغې نه بعد زیره زنکۍ مې ورته ور واچېله یو چمچ د دې ټول کمال په مسالو کې دی وچه چې کومه دڼیا وه هغې مې ورته یو چمچ ور واچېله تاسو به د مالګې اندازه وګورئ که مالګه یې کمه وي نو تاسو به ورته دوباره لږه ور واچوئ په دې کې مونږ لږ می هم نن اچېلي وو چې می پکې واچوئ د هغې ذایقه ډېره بهترینه بیا راځي خو تاسو به کوشش کوئ چې می به ښه پخوئ په دې اوبو کې چې دا وخوټ کېږي او دا ښه نرم تیار شي تقریبا 10-20 منټ چې کوم می و هغه مونږ پاخه کړه د هغې نه بعد دغه چاولې پستولو ته ضرورت نه دی دا په بازار کې میلاویږي په مارکیټ کې به تاسو معلومات کوئ 400 والي چاولې او که ستاسو څوک یاران دوستانې هغې تاسو لره لیږلی هم شي دغه یو جام چاول مې دغه شوروا ته ور واچېلې تقریبا دې ته مونږ واچېلې وه 3 جامه شوروا خو ما تاسو ته څنګه مخکې وویله تاسو به ته 4 هم وراچېلی شئ که اوبه لږې ډېرې ور واچوئ نو سبه ده نه ده میو نه بعد به تقریبا 20 منټ تاسو بیا دا چاولې پخوئ په اور باندې د دې نه به تاسو سمسۍ نه لرې کوئ او نه به په دې باندې سر ږدئ سمسۍ به په دې کې وښئ بیا مې دغه غوښه راوړه تقریبا 20 منټه چاولو شوي و دغه غوښه مې ورته ور واچېله دا مې په دغه چاولو کې ښه زبردسته میکس کړه بیا به یو بل لوښی تاسو راوالی او هغې ته به یو 2 سمسۍ غوړي ور واچوئ ما ورته لږ غونته کورکمان ور واچېده او یو د وږي چې کوم پلی و هم مې ټکولی او هغه مې راوړو دا غوړي به تاسو ښه سره کړئ دغه غوړو ته به ور واچوئ ځکه چې دې ته بیا موږ غوړي هم وراچوو غوښه به تقریبا تاسو 10 منټه په دې کې تاو راتاو کوئ د هغې نه بعد غوړي به ښه مکمل سره کوئ او هغه به راوړئ په دې چاولو د پاسه بیا ور واچوئ بیا به یو 10 منټه تاسو په مدم اور باندې پرېږدوئ او دې چې کومه سمسۍ ده هغه به تاسو نه لرې کوئ دا به ښه میکس کوئ یا چاول یې ښه چغړی شي دغه طریقه ما هم وکړه د هغه ټولو ملګرو موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې موږ سپورټ راکوئ زموږ ویډیوګانې شیر کوئ موږ ته ښه کمنټسونه کوئ زموږ هم دا کوشش چې ستاسو لپاره بهترین پخلی راوړو ستاسو ټایم هم ضایع نه کړو ستاسو پیسې هم ضایع نه شي ماشاءالله ملګري ډېر زیات مینه محبت کوي دغه ټولو ملګرو موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو څنګه چې تاسو موږ په پورټ کې سپورټ راکړی دی انشاءالله زما امید ده چې په کاروبار کې به هم تاسو موږ له سپورټ راکوئ که ستاسو زموږ نننۍ ویډیو خوښه شوي لایک کمنټ شیر ولا ورکوئ موږ ته په کمنټس کې ووایئ چې را روانه پیره موږ څه پاخه کړو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې هغه کوکینګ وکړو نو زموږ چې کومې چاولې وي هغه ښه مکمل تیاره شوې نن که موږ د دې ذایقې خبره وکړو د دې په ذایقه باندې مکمل حد تمام شوی ډېره مهرباني والسلام